یو تیمم باندې سونه منځونه کیږي محترم او ډیره ضروري او اهم مسله ده که چېرته ملګري یو تیمم والو خو داسې حالات کې چې اوبه نه وي یا ورته ډاکټر ویلي چې ته به اوبه نه استعمالوې نو بیا په دې تیمم باندې څو منځونه کولی شي نو محترمو په دغه تیمم باندې قضا منځ هم کولی شي نفل هم کولی شي سنت هم کولی شي وتر واجب هر یو منځ چې کوم دی کولی شي او بیا تیمم په هر هغه شي باندې ماتېږي کوم شي باندې چې اودس ماتېږي لکه د انسان بدن نه وینه وته تیمم یې مات شو که تیمم یې کړی یا وینه ځبه وته نو اودس چې کوم دی مات شو څو پورې چې د اودس وي یعنې تیمم د کړی وي هغه پورې د هر څومره منځونه کولی شي هغه که چېرته یو ملګري دې لپاره تیمم وکړو چې زه جنازه پرې کومه یا چې کوم دی جومات ته پرې ننوځمه نو بیا په دې باندې لمونځ نشي کولی ځکه چې نیت د تیمم د جنازې دپاره کړی یا د جومات د دننه کېدو دپاره کړی دی یا دې دپاره وکړي چې زه قرآن نه لرم بیا هم لمونځ نشي کولی ځکه چې نیت پورې د اعتبار دی نو څو پورې چې د تیمم برقرار و هر منځونه پرې کولی شي دویمه خبره پکې لازمي دغه ده که چېرته ملګري اوبه وګتلې او ګوره دوه طریقې دي که نه یو به ډاکټر ورته ویل چې تیمم وخاسته بیمار او یا به چې کوم دی اوبه نه وي که چېرته اوبه پیدا شوې نو تیمم هم مات شو اوبه پیدا کېدو سره تیمم ماتېږي الله سبحانه وتعالی موږ تاسو په دین باندې پوه کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین